نو اوس که زه دا وایم چې دلته دي راوړي نو دا هم ښه خبره نه ده. زه به وایم چې هغوی د خپل دغه کلتوري څیزونه چې دي څومره د هغوی د مشرانو د لاس دا پکار دی چې داسې یو ګوټ وله جوړ کړي او په هغې کې ډسپلی کې کېږي نو دغه به مې زیاته خوښوي. او که د هغې باوجود هغو سلاسي پراته وي نو که خرڅوي یې نو اول که دې خرڅوي نو خرڅوي نو بیا دې قیمتاً بیا دې دلته راوړي دلته به یې منګالو نه پریزرو کړو. د پښتنو په معاشره کې او د پښتنو سره ژوند کوو نو بیا د پښتنو یو لوی تاریخ دی زموږ د معاشرې او د کلتور. نو د هغې کلتور د اهمیت حوالې سره ما دا څومره چې کلتوري څیزونه تا ولیدل دا ما تقریبا فور د لاست 14-15 ایئرس د دې وشو 14-15 کاله دا ما راغونډ کړي او ډسپلی کړي مې دي. نو دې کې ماهرین څوک چې راځي نو هغه اوس هم وایي چې دې کې دا 50% هم نه دي زموږ د کلتور څونه څیزونه چې تا ولیدل. اوس دې کې ډېر څیزونه کم هم دي خو بهرحال د دې مقصد دا و چې زموږ د کلچر چې و زموږ کلتور چې و دا څومره ریچ و او زموږ مشرانو او زموږ کم اتلان چې و هغو څومره سخت ژوند کوو دا د هغو هغه ژوند مقصد و زما چې زه هغه ډسپلی کوم خلکو ته وښیم. او بیا نن سبا ډیجیټل دور دی نو زیاتره شاګردان چې دي نو هغه د دې څیزونو ناواقفه دي ناخبره دي. زه یم چې کم از کم هغو هم لږ شانتې به تېر ژوند باندې لږ سوچ او فکر کوي چې زموږ مشرانو زموږ دپاره څنګه ژوند تېر کړی. زغره ده او توره ده ډېر څیزونه دي ستار دی رباب به تا لیدلی دا د دې کلي د مشرانو بلکې د چا چې نوسي و هغو ماله راوړي زیاتره دې کې زیات څیزونه خلکو به کېښودي او خپله مینه کړله د خپل مشر د هغو به کور کې چې د هغو د مشرانو د لاس کوم څیزونه به پراته وو نو هغو به دا ګڼله چې دا یو داسې ځای دی چې موږ پکې د خپل د پلار او د نیکه د نښه پکې کېږو. داسې ده چې ډېر زیات د استعمال څیزونو زموږ د دې کلي او زموږ د دې علاقې خلکو راوړلي او زموږ د کلي پکې هم کافي څیزونه شته. دغه څه زما د والد صاحب کتابونو څه زما خپل دغه هم دی لږ ډېر شوق دی کتاب ښه دوست هم دی نو سړی چې فارغه ناسي نو کو کتاب وایي نو دا زما خیال دی ډېر وړ خبره ده. او دلته به زه شاګردانو ته دا خواست کوم چې کم از کم ډیجیټل دور کې تاسو کوشش کوئ چې کتاب د پاڼه اړوئ راړوئ نه د دغه ډېر زیات اهمیت دی او ضرورت دی خاص کر بیا نن سبا دور کې.